حضرت معاذ جهني رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی چې څوک قرآن شریف ولولي او په هغه عمل وکړي د هغه مور پلار ته به د قیامت پر ورځ یو تاج ور په سر کړی شي چې د هغې رڼا به د نمر د رڼا نه هم زیاته وي. که چېرې دغه نمر ستاسو په کورونو کې وي، پس تاسو څه ګمان دی د هغه کس متعلق چې په خپله پرې عمل کوي؟ یعنې د قرآن شریف د لوستو او په هغې د عمل کولو برکت دا دی چې د لوستونکو مور پلار ته به داسې تاج ور په سر کړی شي چې د هغې رڼا به د نمر د رڼا نه ډېره زیاته وي. که چېرې دغه نمر ستاسو په کورونو کې وي، یعنې نمر د دومره لرې نه څومره ډېره رڼا خوروي، نو که چېرې هغه په کور کې دننه راشي نو یقیناً بیا خو به ډېر زیات د رڼا او برېښنا سبب وي. نو د دې لوستونکي مور پلار ته به چې کوم تاج ور په سر کولی شي د هغې رڼا به د هغې رڼا نه زیاته وي، چې کومه رڼا په کور کې راختونکي نمر خوروي. او هر کله چې د مور پلار دپاره ذخیره ده، نو د لوستونکي د ثواب په خپله تاسو اندازه وکړئ چې څومره قدرې به وي. هر کله چې د سبب جوړېدونکو دا خال دی، نو په خپله د بچي خال خو به په څو درجې زیات وي، چې مور پلار ته دا ثواب په دې وجه ورکولی شي چې دوی د بچي د وجود یا د تعلیم سبب جوړ شوي. د نمر په کور کېدو سره کوم مثال ورکړی شوی دی، په دې کې علاوه د دې نه چې په نزدېکت کې رڼا زیاته معلومیږي، یو بل باریک کار طرف ته اشاره هم ده، هغه دا چې کوم څیز هر وخت نږدې اوسي هغه سره مینه او محبت زیات وي. د دې د کبله د نمر د لرېوالي د وجې کومه چې د سره ناشنایي ده، هغه د هر وخت د نزدېکت په وجه به په محبت بدله شي. نو دې حالت کې د رڼا نه علاوه د سره محبت طرف ته هم اشاره او دې ته هم اشاره ده چې هغه خپل هم وي چې د نمر نه اگر چې هر څوک پیدا اخلي، خو که چېرې هغه چاته وبخښلی شي نو د هغه دپاره څومره د فخر څیز وي. حاکم رحمت الله علیه د بریده رضی الله تعالی عنه نه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی چې څوک قرآن شریف ولولي او په هغې عمل وکړي، هغه ته به یو تاج ور په سر کړی شي چې د نور نه به جوړ شوی وي، او د هغه مور پلار ته به داسې 2 جوړې ور واغوستولی شي چې ټولې دنیا به یې مقابله نشي کولی. هغه به عرض وکړي چې ای الله، دا جوړې د څه په بدله کې دي؟ الله پاک به ورته وفرمایي چې ستا د بچي د قرآن شریف لوستلو په بدله کې. جمع الفوائد کې د طبراني نه نقل کړي دي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کړی دی چې څوک خپل زوی ته په ناظره قرآن وښایي، نو د هغه ټول مخکني رستني ګناهونه معاف کېږي، او چې څوک یې ورته یاد کړي نو هغه به د قیامت په ورځ د 14مې د سپوږمۍ په شان راوچتولی شي. او د هغه زوی ته به وویلی شي چې لوستل شروع کړه. کله چې زوی یو آیات لولي، د پلار یوه درجه به اوچتولی شي، تر دې چې دغه شان به ټول قرآن پوره شي. د بچي د قرآن شریف په لوستلو د پلار دپاره دا فضیلتونه دي، خو په دې بس نه ده، بلکې خبره هم واوره. که چېرې الله دې نه کړي تا خپل بچي د یو څو پیسو په لالچ کې د دین نه محرومه وساتو، نو صرف دا نه چې ته به د هغې بېزوره ثواب نه محرومه شې، بلکې الله تعالی به هم جواب ورکوي. ته د دې ویرې نه چې د ملایان او حافظان د علم او حفظ نه پس به صرف د جومات امامان او د ټوکړې محتاج جوړ شي، د دې وجې ته خپل نیازبین زوی د دې نه ساتې. یاد ساتئ په دې ته هغه خو په همیشه مصیبت کې ګیروي، خو ورسره سخت جواب ورکولو ذمه داري اخلي. په حدیث شریف کې راغلی دی کلکم راع، هر چا نه به د هغه د ماتښتو او د لاندې کسانو باره کې هم سوال کېږي چې هغې ته دې څومره دین ښودلی دی. البته دا ضروري ده چې د دې غیبونو نه ته په خپله هم ځان بچ کړه او د نورو د بچ کولو کوشش هم ضرور کوه، خو د سپږو د ویرې جامې نه اغوستل چې د عقل خبره نه ده، البته د هغې جامو د صفا ساتلو کوشش ضرور پکار دی. خلاصه دا که چېرې
تاسو خپل بچی ته د دیندارۍ تعلیم او تربیت ورکړئ نو خپله غاړه به خلاصه کړئ او تر کومې چې هغه ژوندی وي او څومره نیک عملونه کوي دعا او استغفار به تا دپاره کوي نو ستا د درجو اوچتولو سبب به جوړیږي. خو که دنیا په خاطر د څلورو پیسو په لالچ کې دې هغه د دین نه بې برخې وساتو نو یوازې دا نه چې د خپل حرکت وبال به دې تر غاړې کېږي بلکې هر څومره بد عملي او فسق او بې دیني کارونه چې هغه کوي ستا عملنامه به هم د دغې ذخیرې نه خالي نه پاتې کېږي. د الله تعالی دپاره په خپل حال رحم وکړئ. دنیا په هر حال کې ختمېدونکی څیز دی او مرګ د لوی نه لوی تکلیف خاتمه ده. د کوم تکلیف نه پس چې مرګ هم نشته نو د هغې هېڅ انتها هم نشته.